واحب للناس ما تحب لنفسك. د خلکو د پاره هغه چیزونه خوښوه کم چې د ځان د پاره خوښې. د ځان د پاره ته خوښې چې یاره زه د جهنم د اور نه بچ شمه، جنت والا جوړ شم. د ځان د پاره خوښې چې حلال روزي چرته تلاش کم. د ځان د پاره خوښې چې یاره جمعات ته وختي لاړ شمه، ذکر او اذکار وکم، تلاوت. د الله نبی مؤمن لم دا خوښ کا چې دا کار دې کله وکړو تکون مسلمان، نو د الله په نیز باندې به ته صحیح مسلمان یې. چې ځان د پاره څه خوښې. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الله یې ګوره نیکۍ نشئ ګټلی او نه نیکۍ حاصلولی شئ چې محبوبه مالونه ملای د الله په لاره کې نه لګوي او دا هم صدقه کړي نه. صحابه کرامو کې دا صفت و، د الله د نبي دغه دا صفت و. یو ورځ راووتلو بهر ته، نو شامیه یو جبه وه، یو ښایسته کمیس و، یو کس راوړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ور واغوسته. نو د جمعې په ورځ باندې د الله پیغمبر اغوستی و. نو صحابي ویل د الله پیغمبره ډېر ښایسته دی. ویل ماله به دې راکړی وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دننه کور ته ننوته، بل څادر یې په ځان راواچوه، کمیس یې وله ورکوې دا واله. نو صحابه ورته ویل ډېره غلطه دې وکړله، تا ته پته نشته چې د الله پیغمبر د چا نه څه نه منع کوي، تا ولې داسې مطالبه وکړه؟ نو یا صحابي ویل چې قسم په الله زما نور نیت نشته، خو د الله د پیغمبر د بدن سره دا کپړه ټچ شوې ده او زه وامه چې ماله پکې کپن راکړي، زه کور کې اکدم په دې نیت باندې. نو بیا صحابه هغه صحابي وپات شو، موږ په حقه کمیس کې بیا خښ اکم کمیس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دله ورکړی. ناکي روایت کې راځي چې کله د پیغمبر د بدن سره یو څیزه دا الصاق وکړي، پیوسته شي، نو په دې باندې بیا د جهنم اور حرام دا نشي سولی. نو هغه مقصد باندې صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې مطالبه کړې وه، نو ځکه د الله پیغمبر منع نه کړه دله ورکړه. نو ابي هريره ته وایه چې خلق وله ښه شی خوښوه، داسې شی وله خوښوه چې ځان د پاره څه خوښوي.